أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکه کې الله رب العزت د لقمان حکیم صاحب خبره کړې چې هغه دا ویلي دا هغوی څه نصیحتونه موږ بل رزویلي او سر کې خپل بچي ته چې بنیادي عقیده وښوده چې بچی شرک مه کوه بنیادي عقیده وښوده خپل بچي ته او پس د هغې نه بیا ورته عبادات ښایي او بیا ورته آخره کې اخلاقیات ښایي نو دا به د هر پلار چې دی دا ذمهور دی د هرې مور دا ذمهور دی الله وایي ده وایي یا بنیا ای بچیا انها یقینا پخه خبره دا ده ان تکو که چرته وي د وایي د بچي ته وایي که چرته ان تکو که چرته وي دا نیکي یا بدي مثقال حبة فاندازه د یوې دانې من خردل د اوري برابر وړه شانتې معمولي دانه وي او د هغې برابر نیکي وي یا بدي وي او بیا فتکن فی صخرة وګرځي دا دانه په یو سخت کاڼي کې مطلب دا دی یا بنی ای بچی زما انها یقینا ان تکو کچرتوی دغه نیکی یا بدی مثقال حبة په اندازه د یوې دانې من خردل د ورینا یا د وری فتکن فی صخرة او بیا وګرځي دغه دانه په سخت کاڼي کې مطلب دا دی که ته نیکیو کې د پټې نه پټه وکړې بدیو کې د پټې نه پټه وکړې الله رب العزت فرمایي چې دغه زه وینم او زه به یې راښکارم نو ورته وایي فتکن چې وګرځېږي دا فی صخرة په سخت کاڼي کې او فی السماوات یا په اسمانونو کې او فی الارض یا په ځمکه کې نو یأت بها الله راتګ به وکړي الله رب العزت په دې سره الله به څه کړي الله به را څرګند کړي راښکاره به یې کړي ان الله یقینا الله رب العزت لطیف باریک بین دی خبیر خبردار دی الله په هر څه باندې خبر دی وړه نه وړه نیکي چې دې پټې نه پټه وکړي الله به پوهېږي او وړه نه وړه ګناه تا ته یوه وړه ګناه ښکاري هغې کې بلا کارونه دي یوې ګناه نه بچ د بلا څیزونو نه بچ کېږي حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه په تفسیر عزیزی کې ظاهرة الجنان والا د حواله رانقل کړې ده ما سره خو نشته دلته عباره خو دې حواله راغشته تفسیر عزیزی نو د شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه دې وایي چې هغه لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بنده راغی یو نوجوان ورته راغی چې صاحب زمانه ګناهونه کړي ما ته دې خوا توجه ساتئ که څوک یو خبر نو وایي یو نوجوان راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې صاحب زمانه ګناهونه کېږي او تاسو په منزله د پلار یې تاسو ته زه خبره کوم تاسو ته کولی شو زه خو د ګناهونو نه نه وړم یو څلور ګناهونه دي غټ غټ د دې نه خو بلکل نه وړم ای ورته ښه وایي کوم وایي نشي بچ کېدی نه دی نه بلکل نشم بچ کېدی
ټولو نه نشم بچ کېدی، البته تاسو راته پکې یو ګناه دي ما وښایئ د هغې نه به ځان بچ کړم، د ټولو نه ځان نشم بچ کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که زه درته یو ګناه پکې یاده کړم نو د هغې نه به ځان بچ کړي یا صرف د یوه نه به ځان بچ کړي. وایي کومه ګناه کې؟ هغه ورته وایي صرف زه زنا کوم، او وایي صرف زه شراب هم څښم، او وایي زه دروغ هم وایم. زه زنا هم کوم، شراب هم څښم، دروغ هم وایم او جواري هم کوم. څلور غټ غټ ګناهونه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا به ما سره وعده یي چې زه ما ته کومه وعده راکړې هغه ګناه به بیا نه کوې؟ وایي نه، وایي دروغ به نه وی، دروغ به نه وی، بس دا یو ګناه نه به ځان ساتي، دروغ به نه وي. هغه ورته ټیک چې کور ته لاړه، چې کور ته څنګه لاړه نو ښځې ورته شراب کېښود. چې شراب یې ورته کېښود نو د ده ذهن ته ډایرکټ راغی چې ما خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره وعده کړې ده چې زه به درته دروغ نه وایم. اوس که سبا د ما نه هغه تپوس وکړي چې بېګا دې شراب څښلي وو، زه به ورته ټولو خلکو مخکې وایم چې یو دروغ ورته ویلی شو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده کړې. زه به ورته وایم چې یو شراب مې څښلي دي، په ما باندې به حد جاري شي، ځکه اقرار به وکړم د ټولو خلکو مخکې به وکړم. د شراب به مې ورته وایي چې نه بس به د شراب نه وي، هغې نه وړم. بیا دا جوارۍ ملګري راغلل، چې کله راغلل چې دې څنګه کېناستونه دې وي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم رانه که سبا تپوس وکړم چې تا بېګا جواري کړې وه نو دروغ خو به زه ویلی نه شم او د ټولو خلکو مخکې به وشرمېږم، د ټولو خلکو مخکې به وشرمېږم. بیا داسې کار وشو د دې نه پس چې کله دغه مرحله تېره شوه نو بیا چې کومه خپله بیبي یې وه خو چې ده به کومو زنانو له پیسې ورکولې او زناګانې به یې کولې، هغه راغله. چې هغه راغله نو دې ورله ده څنګه چې دی ځان سمو را سمو نو ډایرکټ یې بیا ذهن ته راغلی. وایي چې هلکه که رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه تپوس وکړو چې تا زنا کړې ده نو د ټولو خلکو مخکې ورته دروغ ویلی نه شم او ورته ویم چې زنا مې کړې نو د هغې نه موړی. د یو دروغو نه د بچ کېدو د وجې ورسره د درېو نورو ګناهونو نه بچ شي. خبره دا ده چې موږ دا نه وایو چې وایي دا خو معمولي نیکي ده، دا خو معمولي ګناه ده، کیدای شي په دې ما وړه نیکي چې تا ته ښکاري په دې خدای نجات درکړي، او کیدای شي تا ته وړه ګناه ښکاري خدای دې پرې راټینګ کړي. هسې نه دي پکار. یا بنیا بیا ورته اوس عباداتو طرف ته راځي. ای زما بچیا اقیم الصلاة قایموه منځونو لره. ها وایي مونځ کوه. نو موږ له پکار دي چې مونځ کوو او خپلو کشرانو ته هم دا وایو چې مونځ کوئ. صرف خپله نه، الله رب العزت قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مسلمانانو ځان هم بچ کړئ او دا خپل خاندان هم د اور نه بچ کړئ، دا خپل اولاد هم بچ کړئ. صرف ځان بچ کول نه دي، ستا بچی دې په کور کې مونځ نه کوي، دې په مخامخ باندې ویني. ستا دا خوښه ده چې په دنیا کې ستا مخکې څوک اور ته ولولي، د دنیا اور ته هغه نه برداشت کوي، بېروزګاري ورته نه برداشت کوي، چې هغه جګ جاهل دي جوړېږي تعلیم نه کوي، دا ته نه برداشت کوي، او هغه د همیشوالي اور دی. الله دې په ایمان استقامت را نصیب کړي. او که صرف سزا شي چې سړی مسلمان وي بیا هم سخته ده. نو پکار دا دی چې د دغه زوی دپاره ته د آخرت کور د خدای پاک غضب، د خدای پاک ناراضتیا دا هم خوښه نه کېږي. دې باندې هم لږ سوچ پکار دی. ستا زوی دې ستا په مخامخ مونځ نه کوي، ستا په مخامخ باندې چې دی د دین خلاف داسې نه دي پکار. ګوره لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وایي یا بنیا ای زما بچي اقیم الصلاة قایموه منځونو لره. بل وامر بالمعروف، صرف دا نه چې ته مونځ کوه، ورته خلکو ته هم د نیکۍ خبرې کوه، حکم کوه د نیکۍ. نو بچي د داسې تربیت وکړه چې د نیکۍ حکم کوي، خپل هم نیکوکار یې مونځ کوي او بل هم ځان سره د مونځ طرف ته راولي. ونهى عن المنکر، او منع شه د منکراتو نه، د ګناهونو نه، د فحاشۍ نه، د ګډوډو څیزونو نه. بچي د داسې تربیت وکړه چې خپل هم په بده لار نه ځي او بل هم چرس پوډر او آیسو پسې نه ګرځوي، خپل هم فلمونه نه ګوري او بل هم په میموري کارډ کې فلمونه نه اچوي، خپل هم ګناه نه کوي
بل تم د ګناه لار نه اخلي دا وښایه چې دا تربیت دی لقمان حکیم سے دا واصبر او صبر کوه علی ما په هغه څه باندې اصابک چې تا ته در ورسېږي نو زموږ دا جذباتیان دي چا ولا لاګوتې کترې نه وړي چا معمولي ډبني ورکړي چې ټول اسمان یې په سر راوشتي ځان لم کار وګوري بل لم کار وګوري په یو خبره باندې الوزي رالوزي ته به ګڼوې چې دا اوس تا د وزیر اعظم د کرسۍ نه راکوز د بل یوه خبره به نه برداشت کوي د بل مشر به ورته د سړي زوی نه ښکاري بل به ورته سپک ښکاري غریب به ورته سپک ښکاري هغه بیا مشر نه دی غریب هغه بیا مشر نه دی او خپل مشر چې دی هغه قدرمن هم وي دروند به هم وي او دی به خپل هم عزتمن به هم وي اوچت به هم وي یو خبره به د ځان متعلق نه برداشت کوي او په خلکو باندې به د هغې عزتونه به تار کوي یا به ورته څه نه ښکاري داسې نه ده واصبر علی ما اصابک کله ناکله به د بل کس نه تیزي کېږي تا ته به ډب درکړي تا ته به کنځلې وکړي تا ته به څه وکړي تا ته نه لږ به صبر کړي که باره خبره باندې سړی جګړه کوي بیا خو به ډېره ګرانه شي واصبر او صبر کوه علی ما په هغه څه باندې اصابک چې تا ته ضرور رسېږي او مشران دې احتیاط کوي مشران دې احتیاط کوي کشرانو دې د جنګ جګړو تربیت نه جوړوي د هغې د خلکو د اخلاقي شکست یې ورته وکړي واصبر علی او کور به روان نه شي که چېرته مافي وکړو په چا باندې قیامت نه راځي که چېرته لږه سړه وکړو مافي وکړو خدای پاک د عزت نور هم زیات کړي واصبر او د ټولو نه زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه محبت صحابو کو کافر راغی یهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړې دا ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې په فلانکي تاریخ باندې به قرض درکړو دا قرض نه اړوان دی راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د مرۍ نه نیسلې ورتې پیسې راکړه وایي د عبدالمطلب ستاسو خاندان دی داسې پیسې والې بیا پیسې نه ورکوي اعوذ بالله من ذلک ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره تیزي ونه کړله نو ته د کوم عمر رضی الله تعالی عنہ په دې کې سترګې روباسلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قرض هم ورکړو دا تا چې ورسره کومه تیزي وکړه د دې والله علیواز صحابي راغی خیالو کې ګوره موږ ډېره تیزي کوو په معمولي خبره باندې کس ته کنځلې کوه کس سره جګړې کوه خلکو ته سپک ګوره د خلکو مال لاندې کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی ورته صاحب زما یو غلام دی بیخي خبره نه مني زما نافرماني کوي چې څه ورته یم هغه نه کوي او زه وهم کله ناکله او کله ورته کنځلې کوم تاسو څه صحابه به څنګه زموږ دا کنځلې خو دوه وخته اعتبار د هغې حیادار کس ورته مخامخ ودرېدي وي دا دې څه غلوي څه وي او صحابه به څه وي زه ورته کله ناکله باندې راځي ویم صاحب رسول الله غلام یې دی غلام او غلام به خرڅېده راخرڅ لکه موږ چې صحابي خرڅوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی د قیامت په ورځ به د هغه نافرماني او ستا کنځلې وهل بدره دا به وتللی شي که د هغه نافرماني زیاته وه ټیک ته او که د هغه نافرماني کمه وه ستا وهل زیات و ستا کنځلې زیات و نو بیا ته ګرمې ته به راګېرېږي د قیامت په ورځ سوچ کوي دا الله سوچ درکړي عقل درکړي پوهه درکړي دا استعمالول پکار دي هم په ټول عمر باندې چې لکه گزاره کو خپل چې را باندې راشي بیا گزاره نه واصبر علی ما اصابک او صبر کو په هغه څه باندې چې ضرورت سي تا ته ان ذالک یقینا دا چې دا صبر کول من عزم الامور دا د همت والا کارونه دي دا د همت میدان دی کې د سړي پته لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو تاسو پهلوان پیژنئ یا اوسه پیژنئ څه ډول پهلوان وي سیب چې مضبوط وي او خلک راوړي نه دې ته پهلوان نه وای چې کله دغه غوسه ورشي دې غوسه وکړي دا پهلوان دی دا پهلوان موږ غوسه موږ وایي چې داسې مضبوط را نه کنه لګا چې دا هغه وس نه راسي نو خیر ته مړه گزاره کول پکاري اسې څه جګړه او چې داسې کمزوري کنه تم تو نه چې تو اوس ما ته خبرې کیا ورغه چې برابر الله یې ولا تصعر خدك او بیا ورته وی ولا تصعر خدك او ملاندې کوا اننګ خپل مخکته کوا یا متری وا
دا اننګي خپل لناس د پاره د خلکو ولا تمشي او مزه فی الارض پزمکه کی سو مرحا متکبرا تکبر سرا یا علماء بلا معنی کوي مرحا پلوی سرم د کمانه شیا مرحا پډیر نازو ادا سره دا یو نیم کسي ډیر تکبر او سن سبا هو یو سره مې کوم کیږي او دام پکې لا ورته ویبم داسې یقین دا څنګه نن سبا لغره چې لګان پکې وسوځي مزینه لري دا پکې لا پکې نوې جنرال نوې ګوډه کې خدای خیر کوي چې بیا ورکوسه کیږي چې بیا د جنبو بنگړي مچي بنگړي پاسه مچي او دې جامې مچي ولا تصعر خدك للناس او ویتا مخکته کا ودا ننګ خپل متری وا دا ننګ خپل لناس د بار د خلقو ولا تمشي او مزه فی الارض پزمکه کی مرحا پډیر ناز او ادا سره چې تکبر ولا ناز او ادا یې پای کې مزه ان الله یقینا الله رب العزت لا يحب نخوه خوي كل مختال فخور هر هغه بنده چې خپل استاینه کوي د ځان خپل غټوي خپل لري هغه خپل پاک نخوه یا كل مختال فخور هر هغه تکبر کوونکی چې په اقوالو کې او په افعالو کې په خلیده تکبر خبرې کوي او په اندامونو باندې راښکاره کوي علماء دي چې مختال ویل شي هغه کس ته چې داغه د حرکاتو نه پته لګي چې د ګرځېدو د کړولو یا د ما خبره وکړه د پلوی واغستله نو چې په حرکاتو نه پته لګي د ویل شي مختال هغه تکبر کوونکی او فخور هغه تکبر کوونکی ته ویل شي چې هغه د الفاظو نه پته ولګي په حرکاتو باندې سني وقصد فی مشیک او میانه روسا میانه روی که و فی مشی که پتک خپل کی چې په لاره باندې ځینو میانه روی که ما داسې ده لکه چا پسې چې سپېشلي زغلي منډې وي نه دکه شانم تګ مه کوه ما ډېر په مزه ده داسې مزه چې د زنانو په شان یا د بیمار په شان ځان پسې خپې راخلي او داسې مزه چې منډې وي خلک وایي چې څه چل وقصر فی مشیکا میانه روی کا و پتک خپل کی وقض من صوتکا او خکتکا من صوتکا دا آواز خپل نه چغې مه بیځایه چغې مه جوړوه نو چې چغې باندې دا ووایه نو بیا دا یوې بجې پورې 3 بجو پورې دا مجلسونه دا خلک چې دا کلي په منځ کې کله مجلس جوړ کړي ګیر چاپېره کورونه دي مونږ نشي کولی د هغې نه عبادت داسې کورونه دي ما ته پته ده چې په حجره کې دغه مثال په طور مجلسي هغه کسان ما ته پته ده چې هغه تهجد کوي او د هغې په دغه ورځ باندې عبادت خرابي دا ماته په دغه ورځ باندې په دغه شپه باندې د هغې چې دی د خوب کیسه لکه چې مهامه کیسه ټوله روانه او خپله ما دا لیدلي دي شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایي کړی چې دا ډزو کې دا خلک په مجلس کې وی زه کتاب ګورم وی एकदम سړی وی داسې ګډوډ شي کتاب مطالعه د احادیثو سخته مطالعه وی هسې مې د خولې نه وپرېږي چې وایي خدای مطابقه که په دې ډز څه چل او ما خپل هم داسې بندګان لیدلي چې دا د شپې دا اوس خو دا نورې ډلې چې دا ډزې مزې شروع شي نو یې باقاعده خیرې کړي لږ احتیاط پکار وقصد فی مشیکا جمهوریت دې ته نه وایي چې د یو ګاونډ کې مرګ شوي د هغه مور مړه ده تور سرخوا کې ډولګي دی چې جمهوریت دی چا د خپل ازادي وقصد فی مشیکا او میانه روي کوه په تک خپل کې واغضض من صوتکا او ښکته که د اواز خپل نه نو شیخ سعدي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي یو مؤذنو اذان کوونکي وی هغه به چې بانګ وي نو خلکو به په غوږونو کې ګوتې ورکړي داسې اواز دی او دا من هم راغلی په کتابونو کې چې په اواز کې به رد بدل نه کې اواز به د مغنیو په شان وي دا ګانه وهونکو په شان نه جوړی چې د په اواز کې دردونه کې پتن نه کې څه شی دی جوړ کړي داسې به نه کوي نو د هغه به د اواز کې داسې چل چې ډېر زیات بدرنګ وو چې ډېر دا کلیوال دې کله ښه تنګ شو دیوی چیرې ته سرسو کو دی بانګ نه بس کوي او اخوا چې دی موږ د بیخ بنیاد واسه نو په شریکه راغونډ شو قافله کې حج ته ولېږه چې حج ته به لاړ شي هلته به پاتې شي 4 میاشتو کې به چېرته ورسي یا 2 میاشتو کې بیا چېرته کېدی شي هلته یا کیسه ختمه شو یا چې بیا راځي بله وخت دی هغه چې قافله کې ته یو ځای کې دي سارېده نو وایي چې مونځ به دا امیر ته وایي چې صاحب بانګ زه ویم ورته ووایه دا چې بانګ شروع کړه
څوک یو خواله شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي څوک بل خواله غوږ کې ګوتې ورکړي وایي لږ ساعت تېر شي یو کس چې دی هغه څه تحفې ورته خایب روړ چې دا بانک چا وي هغه له زه لږ انعام ورکړم وایي هغه امیر وکړي چې دا علمه موږ د یې بیخ بنیاد وباسه ته ورته انعامونه ورکړي څه جلې انعام ورکوي نه نوي دې راته راښکاره کړي جلې ورته راښکاره کړو وایي دا یو کال نه مې لور لګیا وه مسلسل موږ عیسایان یو هغې وي چې زه مسلمانېږم خو چې د ده بانک یې نن واورېدو وي هغې وي چې بس د اسلام نه مې توبه نو وایي چې وغضض من صوتک اواز کې به چې دی د اواز کې لاندېوالی لږ وساته چغې نه بې ځایه په خبرو کې دا څوک چې ډېرې چغې وایي ته ورسره سمه خبره کې که ته ورسره په مزه کې د هغې نه ټول کلي خبر شي هغه هر سلام او بوله وکړي ته به د پردې خبره کوې پردې خبره ټول کلي کې خبره داس اواز کی وغضض من صوتک او ښکته کوالې کوه غووالې کوه په مزه کوه من صوتک د اواز خپل نه ځکه ورته وایي که دا چېرته کمال وي نو ان انکر الاصوات یقینا هغه خراب د اوازونو نه لصوت الحمیر اواز د خر دا خر اواز وکړي دا اواز تیز چېرته کمال وي نو بیا به د خر چې دی دا ډېر لوی کمال یا بنیا ای زما بچیا انها یقینا په خبره دادا ان تکو چرته وی د غنی کیا بدی مسقال حبه باندازه د یو دانی من خردل دورن فتكون فی صخره بیا به او فتكون دا وګرځي فی صخره باغ سخت کانی کی او فی السماوات یا پاسمانونو کی او فی الارض یا بزمکا کی یأتی بها اللہ نراتک بو کی بدی سر اللہ رب العزت یعنی اللہ بے اجر در کی یا کچر گناہ دکڑی اللہ بے در اخکار کی ان اللہ یقینا اللہ رب العزت لطیف بارک بینی خبیر خبردار دی یا بنیا اے زما بچیا اقم الصلاة قائم و منزن لرا وامر بالمعروف او حکم کولنی کے ونہا عن المنکر و زان منی کا دا منکراتنا خپلم زان منی کا دا بدنا منشا ونہا او من کول کوا عن المنکر دا منکراتنا واصبر او صبر کوا علاما باغ سبان دی اصوابک جدر رسی گیتا ان ذالک یقینا دا کارچنی من عزم الامور دا عزمت والو کارون دی ان ذالک یقینا دا کارچنی من عزم الامور دا همت والو کارون دی ولا تصعر خدک او تمخکتک واننگی خبل للناس دا بارا دا خلقو ولا تمشی فی الارض و تمگر زیگا بزمگا کی مرحا متکبرا تکبر کون کی فناز و ادا سرا تکبر کون کی ان اللہ یقینا اللہ رب العزت لا يحب نخوخوی کل مختال فخور ہر مغرورا پخر کون کی وقصر فی مشیکا میان رویکا پتک خپل کی پتلوخ پلوگی وغضض اوخکتکا من صوتک دا آواز پننا ان انکر الاصوات یقینا خراب دا آوازونو ناکار دا آوازونو دا صوت الحمیر آواز دا خر دیں